الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز اعتکاف دپاره یو څو اهمې مسلې پیش کوو. اوله دا چې اعتکاف ته به کله نوځي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو 20 رمضان یعنی شلمې روژې باندې ماښام ټیم ور ډوبېدنې نه مخکې مسجد ته به نوځي او زنانه به خپل کورونو کې کوم ځایونه اعتکاف دپاره مختص او متعین کړي دي هغه ځای ته به دغه زنانه ور ډوبېدنې نه مخکې هغه نوځي او دغه خلک به بیا اعتکاف نه راوځي کله چاند یعنی میاشت کله هم وکتلی شي که هغه 29 رمضان باندې وي یا 30 رمضان باندې وي نو دغه خلک به په دغه ورځې باندې ماښام نه بعد کې به اعتکاف ځینه هغه راوځي. دا و زما عزتمندو د اعتکاف نه راوتلو والا وخت او اعتکاف دپاره به نیت هغه څنګه کوي؟ نیت به داسې طریقې سره کوي چې الله اتا رضا دپاره زه مضمون اعتکاف کوم، بس صرف دغه نیت په خپلې خولې باندې یا زړه کې د وکړي. محل د اعتکاف څه شی ده؟ نارینه‌و دپاره محل د اعتکاف هغه مساجد دي. په هر یو مسجد کې نارینه هغه اعتکاف کولی شي چې کوم مسجد کې 5 وخته لمونځ کېږي. او مسجد حدود نه اعتکاف حدود څه شی دي؟ د مسجد دپاره کوم حدود دي نو دغه حدود هغه معتکف دپاره هم دي. په دې حدودو کې به نه معتکف هغه پاتې کېږي. او زنانو دپاره اعتکاف حدود څه شی دي؟ زنانو دپاره اعتکاف حدود هغه دي چې زنانو په کورونو کې اعتکاف دپاره کوم ځای مختص کړی وي یعنی کپړې وغیرې لګولې وي، بس دغه ځای زنانو دپاره هغه اعتکاف ولا حدود دي. په دغه حدودو کې به نه زنانه هغه پاتې کېږي. نو دغه اعتکاف ولا کوم حدود دي دینه بغیر ضرورته یو معتکف هم هغه نشي راوتلی. که چیرې هم یو کس بغیر ضرورته دغه حدودو نه راووتلو نو اعتکاف یې ورسره هغه فسدېږي. ضرورت هغه څه شی دي؟ زما عزتمندو ضرورت هغه په 3 قسمه دي. یو ته ویلی شي حاجت طبیعي او بل ته ویلی شي حاجت شرعي او دریم ته ویلی شي حاجت ضروري. حاجت طبیعي چا ته ویلی شي؟ سړي کوم طبیعي حاجات دي یعنی وړې بولې او غټې بولې یا احتلام یعنی جنابت ورته لاحق شولو نو د جنابت دپاره غسل او پکۍ دپاره اعتکاف حدودونه بهر ته بلکل راوتلی شي. یا معتکف داسې وي چې دې دپاره د خوراک او څښاک راوړنې ولا څوک نه وي او دا معتکف خپل ځان دپاره خوراک څښاک راوړي نو دې خوراک څښاک دپاره معتکف اعتکاف حدودونه بلکل راوتلی شي. خو لیکن خپل ضروریات هغه پوره کړي نو فورا خپل ځای ته یعنی اعتکاف ولا کوم ځای ده هغه ته واپس راځي. که بغیر ضرورته لږ وخت هم هغه ځای کې تېر کړلو نو دې سره یې به بیا اعتکاف هغه فسدېږي. دا و زما عزتمندو حاجت طبیعي نو دغه ضروریات دپاره معتکف هغه خپل ځای نه راوتلی شي. دویم دا حاجت شرعي لکه جمعې لمونځ شولو. یو معتکف په داسې مسجد کې ناست وي چې هغه مسجد کې جمعې لمونځ نه کېږي نو دې دپاره 2 خبرې دي. اوله خبره دا ده چې دغه معتکف په داسې مسجد کې ناست وي او دغه مسجد په داسې کلي کې وي چې هغه کلي کې جمعې لمونځ هم نه کېږي نو دغه معتکف دپاره بیا جمعې لمانځه دپاره بل مسجد ته یعنی بل کلي مسجد ته د جمعې لمانځه دپاره تلنې ضرورت نشته نو دغه معتکف په اندي مسجد کې ماسپښین لمونځ هغه ادا کړي. او که بیا معتکف په داسې مسجد کې ناست وي
په دغه مسجد کې جمعې المونځ نه کېږي، خو لیکن په دغه کلي کې یعنې په دغه علاقې کې یو بل مسجد ده، هغه کې جمعې المونځ کېږي او په دې کلي باندې جمعې المونځ هم شته. نو دغه معتکف به بیا د جمعې المنځه دپاره په همدې کلي کې بل مسجد ته راوتلی شي. خو لیکن داسې وخت کې به دغه معتکف دغه خپل مسجد نه راوځي، څه کوم ځای کې جمعې المونځ کېږي هغه ته داسې وخت ته ورسېږي څه سنت هم هغه ځای کې ادا کړي او خطبه هم واوري، یعنې تقریر او بیان اورېدنې ضرورت دغه معتکف ته نشته، څه دغه کس زوال نه مخکې د مسجد ته لاړ وي او بیان او تقریر واوري. او دریم حاجت ضروري، مثلا مسجد کې داسې یوه واقعه پیښه شوله چې هغې د وجې نه ته مسجد کې نشي پاتې کېدلی، نو بیا ته دغه مسجد نه هغه وتلی شي. الله دې نه کړي که په دغه مسجد کې زلزله شوله یا په دې مسجد کې اور وغیره هغه ولګېدو، نو ته دې مسجد کې نشي پاتې کېدلی، نو تا ته بلکل اجازت ده چې ته دې مسجد نه راوځه او ورسره بل یو کوم نږدې مسجد وي هغه مسجد ته ته نوځه، نو ما بقیه کوم اعتکاف ته هغه په دې مسجد کې ته پوره کړه، نو دې سره تا اعتکاف هغه پوره شولو. نو دغه د حاجت ضروري. او بل اودسه دپاره هم سړی هغه مسجد کوم حدود دي، یعنې اعتکاف دپاره کوم حدود دي هغه نه وتلی شي، خو لیکن کوم اودس دپاره وتلی شي هغه اودس دپاره ته وتلی شي چې کوم عبادات بغیر اودسه نه کېږي، یعنې فرض المونځ شولو، نوافل شو، قرآن پاک تلاوت شولو، نو دا بغیر اودسه نه کېږي. نو دې دپاره که ته د مسجد کوم حدود دي هغه نه بهر ته ووتلې اودس کوې نو بلکل دا جایز دي. او که صرف ذکر او اذکار دپاره ته اودس کوې نو هغه دپاره ته دغه مسجد کوم حدود دي هغه نه ووتلې، نو دې سره تا بیا اعتکاف هغه فسدېږي، ځکه چې دغه ضرورتونه نه راځي. او بل روټۍ وغیره نه بعد کې لاسونو مینځنې دپاره ته اعتکاف حدودو نه وځې، نو دې دپاره هم ته نشي وتلی، دې سره هم اعتکاف هغه فسدېږي. بهتره خبره دا ده چې ته خپل ځان دپاره یو لوښه وغیره هغه برابر کړه، هغه کې لاسونه مینځه، یا داسې وکړه چې مسجد کوم حدود دي هغه کې ودرېږه او هغه نه بار لاسونه وباسه او لوښي وغیره سره هغه لاسونه ومینځه. او بل یو کس بیمار ده او دغه کس علاج دپاره ډاکټر ته راوځي، نو دا کس هم نشي راوتلی او ډاکټر ته ورته بهتره خبره ده چې اعتکاف ځي ته راشي. او که دغه بیمار د اعتکاف ځي نه بیمارۍ علاج دپاره ووتلو، نو دې سره دې اعتکاف هغه فسدېږي، نو قضایي بې راوړي. معززو که چیرې یو کس نه اعتکاف هغه فسد شي، یعنې اعتکاف ورنه شول، نو دغه قضایي به څه طریقې سره راوړي. معززو د اعتکاف فسده کوونکی په دوه قسمه ده. یو هغه کس چې هغه نه په ورځې ټیم کې هغه اعتکاف فسد شوی وي، او دویم هغه کس چې هغه نه په شپې ټیم کې اعتکاف هغه فسد شوی وي. هغه کس چې هغه نه په ورځې ټیم کې اعتکاف فسد شوی وي، نو هغه به د دې اعتکاف قضایي په داسې طریقې سره راوړي چې دغه معتکف به نه دغه کس به خپل کور کې پرشمۍ وغیره وکړي، او هغه نه بعد پرشمي نه بعد کې یعنې پرشمي ټیم کې به مسجد ته راشي او اعتکاف نیت به وکړي. نو صبح صدیق نه واخله تر ماښامه پورې دغه سړی به په دې مسجد کې وي، او ماښام نه بعد کې به دغه کس مسجد نه راوځي، یعنې اعتکاف ځینې راوځي، نو د دې کوم قضا اعتکاف هغه ادا شو. او دویم کس چې هغه نه شپې ټیم کې اعتکاف هغه فسد شوی ده، نو دا به داسې کوي چې دا به د
لوړ ډوبېدنې نه مخکې مسجد ته راشي او مسجد ته به نوځي او روژه به هم که رمضان وي خو ټیک ده که په دې رمضان کې اعتکاف ولا قضایي راوړي او که رمضان نه و رمضان نه بعد کې دغه قضایي راوړله نو په دغې شپې به پرشمي ته هم پاڅي روژه به هم ونیسي او ماښام پرې به په دغه مسجد کې وي ماښام نه بعد کې به راوځي نو دې سړي کوم قضا اعتکاف ته هغه ادا شول نو اعتکاف دپاره روژه هغه ضروري ده که په دې رمضان کې اعتکاف ولا قضایي راوړي نو بیا خو د رمضان ولا کومه روژه ده همدا ورته کفي ده او که رمضان نه بعد کې اعتکاف ولا قضایي راوړي نو بیا به روژه هم ورسره نیسي او دغه طریقې سره به اعتکاف هم ادا کوي والسلام علیکم ورحمة الله